أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. سورة المائده 9 بابنا مخی ختم شو. دیزان لسم باب سورة المائده او بدی کی بیا بیان دا مسائل اربعو کئی چغا مقصد سورتو تحریمات اللہ تحریمات العباد او نذور اللہ نذور العباد. تحریمات العباد یعنی چې الله یو شی حلال ګرځولې دي خلقو په ځان باندې د ځان نه حرام ګرځولې دي. الله ورته حرام نه ویلي او دوی په ځان باندې حرام کړي نو د هغې نه ځان وساتئ. دا کارونه مه کوئ. حلال په ځان باندې مه حراموئ. لکه زمونږ په دې ملک کې ډېر څیزونه وو چې هغه حلالو او دوی په ځان باندې حرام ګرځولي وو. چرګې چې به بانګ ووې هغه به کور کې نه ساتله وې دا سپېره ده حالانکې هغې به د مستۍ نه بانګ ویلی وو. د نهي او د شروع په ورځ باندې بېکار نه کو وې دا سپېرې دي حالانکه د نهي شروع پر ورځ باندې کار ممنوع نه و. شین څادر به نه جوړو وې دا په موږ نه دي حالانکه شنه کپړه اچول داسې ممنوع نه و. نو ډېر څیزونه وو چې هغه منع نه و او هغه دوی په ځان باندې حرام ګرځولي او منع کړي وه او دا ډېر په سوونو په زرګونو دي. نو اول تحریمات العباد چې مخلوق په ځان باندې حرام ګرځولي الله نه حرام کړي نو حرام ورته مه وایئ. یا ایها الذین آمنوا وا مؤمنانو مه حراموئ پاک هغه چې روا کړي دي الله تاسو له ولا تعتدوا زیاتې مه کوئ. دا زیاتې ده چې حلال حرام ګرځئ. یقینا الله مینا نکوي د زیاتی کوونکو سره. خورئ دا غسنه چې رزق درکړی تاسو له الله حلال او پاک. حلال هم وي او پاک هم وي. غنم حلال دي خو چې پردي غنم وي نو بیا تعالی حلال نه دي حرام دي او چې پاک هم وي. واتقوا الله او یریږئ د الله نه هغه الله چې تاسو په هغه باندې ایمان راوړونکي یئ. لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ننیوی الله تاسو لرا په خطای باندې په قسمونو ستاسو کې
خدای باندې قسم ستا اراده د قسم نه د خلینا د قسم وزي لکه افغانیانو قسمی والله دا کار نکوم والله دا کار نکوم بیا یې کوي والله چای نه خورم بیا یې وخوري نو هغه خدای سره قسم هغه هغې تاسو الله نه نیوي او دا مسله د قسم یې ولې راړه ربط ما سبق سره څه دی ربط یې دا دی چې انکه تا قسم خوړلی چې چرګې بانګ وې نو دا به کور کې نه ساتم قسم مات کا کفاره ورکا خو هغه حلال په ځان باندې حرام وه ننی وی الله تاسو لرا په خدای باندې په قسمونو ستاسو کې لیکن نیوی تاسو لرا په هغه باندې چې قسم مضبوط کړ تاسو قسمونه قسم د قسم کړی دی نو که قسم د یو جائز کار نه خوړلی نو قسم مات کا کفاره ورکا انګه تا قسم خوړلی چې چرګې بانګ وې کور کې باندې ساتم قسم مات کا کفاره ورکا او غچر کا کور کې اوساتا اس مطلب دا فکفارتو اطعامو 10 مساکین نو کفاره دا ډوډۍ ورکولی لسو مسکینانو لا درمیانا دا هغه سنا چې تاسو ډوډۍ ورکوئ خپل اهل ته یا جامه د ځایو سمطلب لسو کسانو لبیا ډوډۍ ورکې عام چې ستخوري یا بلسو کسو لجامه ورکې او تحریر رقبا یا آزادو لیدمرئی نو چاچون مند دیلارا نو بیا روجی دی دریو را دی چه روڑایم نشی ورکولے جامعم نشی ورکولے غلام نشی ازادولے نو دری را دی روجا بنی سی ذالکا کفارتو ایمانکم دا کفارت قسمون استاسو دی کلا چه تاسو قسمون اخوڑل وحفظو ایمانکم او ساتنکوی دا قسمون استاسو دی دو مطلب دی یو مطلب دا ساتنه د قسم کوئی یعنی ایسی بیزای قسم مخوری دیم مطلب دا که قسم دی خوڑلی دا جائز شینا نو غمات کا که کفاره ورکو ساتنه د قسم دادا چه کفاره ورکی وافضو ایمانکم ساتنه کوئی د قسمون استاسو دارنگی بیانی اللہ تاسو تقبل آیاتنا نخامغا تاسو شکر و باسی یا ایوہ الذین آمنو استحریمات اللہ چه اللہ یوشی حرام کردو لده ناغی تا حرام اوائی لکه اللہ ویلی شراب حرام دی نو حرام وطاوائی دانا چه تو اللہ بیا زان لروائف جوڑے جواری اللہ حرام گردولی دا درگاونو توڑل اللہ حرام گردولی حرام وطوائی یا ایوہ الذین آمنو ومومنانو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام بیشک اسکل شرابو والمیسر جواری کولا والانصاب اڑل درگاونو تا انصاب جمع دا نصب دا نصب اغزائی تبیوی پا کمزائی کی چه با پیر ناستا کڑی وا او دی با باغی باندی سلی نخا جوڑا کڑا دا دفلانی نخا دا دیده فلانی ناستا کڑی دا و دیده که دا او باغی بی بیا قسم خوڑا لگا شارو دا عربو گرازی حلفت بما اراد حول عرض حلفت بما اراد حول عرض وانصاب ترکن لدى السعیرو زما دیغن غرو باندې قسمی چې مو بگی ورونا بلکڑی دی اوسو من ملکی بے امید بابا پان غرو میں دی قسمی والانصاب والدرگاونتا والازلام او قسمت معلومول بغشو باندے قسمت بغشو معلومول درگاہ کی با منجور سا غشی پراتو چې څوک به سکار پسې ته
نو هغه ته به مال پال واچو نو هغه به درې غشي راواغستل په یو به لیکلي وسا په بل به لیکلي مزه ابل بخالیو هغه به په اوبو کې ویشتل نو چې کوم یو بړومبې راووته نو هغه به وکړ نو چې ډومبې به راووت په هغه به لیکلي وسا نو دی به روان شو مزه نو دی به نته او چې خالی به راووته وی به پال دې صحیح راونو بیا به پال چول غړ دوه نورې پیسې راکې نو بیا به ولا پال اچو زمونږ د ملک کې به وی به د شیر دی او سپرمای ستوره سپرمای دی نو سلورانیز به او اتانیز به او شپږ پیسیز به او سلور پیسیز به او درې پیسیز به نو چې سکار پسې بدلله یره ورګه پالا چوما اسکا چوما چې راوځي کنه دا څنګه به په دې نو کې خو اتانیزه او داسې به کول نو چې با ستوره سپرمای راوته یره کار میکیږي وې زما او چې با ستوره سپرمای راو نو تر بل طرف د پاسه یره نکیږي نه زما اوسم کرکټیان پاله چي نو چې کرکټ شروع کین نو ول دغه کی ورګه کم یو نمبر راوځي والازلام قسمت معلومول بغشو باندې کپدی عقیده چې کار می کیږي کار می نه کیږي نو بیا شرک دی او کپدی عقیده نه یې سره نمبر د پاره نو بیا ځان خبره ده والازلام قسمت معلومول بغشو باندې رسون دا ګنده رجس هغه ګنده وای چې بوی ته نزیله کبوله نجس هغه ته وای چې بوی ته نزي نو رجس وته وای دا داسې د بابا د درگاه الواح وړل دا داسې لکه غول چې خوري دا بابا د درگاه هغه خورده خوړل داسې لکه غول چې خوري رجسم من عمل شیطان دا غول لی سوټه د شیطان دا ګنده د عمل د شیطان نه فتنبوه امر دے ذات دینا اساتی لعلکم تفلحون خام خاشی بتاسو کامیاب انما یرید شیطان بے شکر را دگی شیطان چوا چای مینستاسو کی دشمنی او طرف گنی پس کلو شراب و کولو جوارای کی ویسودکم ان ذکر اللہ او بن کی تاسو دا اللہ دا کتاب نا دا اللہ دا ذکر نا چا شراب او جواری چه کمزائی کی عام شی پای کے بغض او حسد غزیات شی وعن صلاة او دا مزنا فحل انتم منتحون نوایا یہی تاسو منکی دن کی واتیو اللہ واتیو الرسول اطاعتو قید اللہ تابداریو قید اللہ او تابداریو گئی د پیغمبر وحضرو او یری گئی دنا فرمانانا فإن تولیتم نکواوڑی دی تاسو فعلموا انما علی رسولنا البلاغ المبین نپوشی بیشکا پا پیغمبر زمان دی رسول خیارا دکو خپل ڈیوٹیو کڑا مسئلے بیان کڑا لیسا للذین آمنو نشته ده با کسانو باندې چغی ایمان راوړی دی عمل کړی نیک څه ګناه یا نشته ده ګناه په هغه کسانو چغی ایمان راوړی دی عمل کړی دی نیک فیما طعمو په هغه څه کې چې دی مخکې خوړلی دي ځکه مخکې خوړلی دي منه نه وه هېڅ جرم به نشته ځکه دا وسوسه راتلی را موږ چې پخوا خوړلی دي هغې سره به څه کوو ازامت تقو کلاچ دی ځان ساته د مناهیو د الله نه وآمنوا ایمان راړه وعملوا صالحات او ملو کنیک ثم تقو ابیام ځان ساتي وآمنوا ایمان راړي ثم تقو او آئندم ځان ساتي واحسنوا او نیکی کوي والله يحب المحسنين اللہ مینا قید نیکی کو ان کو سرا